بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحوی د شرح په سلسله کې دا زمونږه 8 نمبر درس دی. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللحرف في كلام العرب فوائد كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار، أو الفعلين نحو أريد أن تزرب، أو اسم وفعل كضربت بالخشب، أو الجملتين نحو إن جاءني زيد أكرمته، وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا، إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه. تدې عبارت نمخ کې مصنف رحمه الله فرمایلی وو: وعلامته ألا يصح الإخبار عنه ولا به، وألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. تدې عبارت حاصل داو چې حرف دا نه په کلام کې مسند الی واقع کیږي او نه مسند به واقع کیږي، او په نورو الفاظو کې به مونږه تدې نه تعبیر داسې وکړو چې حرف دا نه په کلام کې محکوم علی واقع کیږي او نه محکوم به واقع کیږي، او حرف دا نه د اسم علامات قبلی او نه د فعل علامات قبلی. نو په دې باندې اعتراض کیږي چې حرف دا نه په کلام کې مسند الی واقع کیږي او نه مسند به واقع کیږي، نه د اسم علامات قبلی او نه د فعل علامات قبلی. نو بیا د دې نحوی په کتابونو کې د حرف نه دا بحث دا ولیکي. نو مصنف رحمه الله ته دې سوال جواب ورکي: وللحرف فی کلام العرب فوائد. ته دې عبارت نه اگر چې حرف دا په کلام عرب کې نه مسند الی واقع کیږي او نه مسند به واقع کیږي، لیکن په کلام عرب کې د حرف ډیر فواید دي. او په دې عبارت کې مصنف رحمه الله د حرف یو لویه فایده ذکر کوي، او هغه فایده د حرف دا ربط ده. او بیا د ربط سلور صورتونه ذکر کوي چې کله دا حرف دا دو اسمونو په منځ کې ربط ورکوي. د ربط دویم صورت دا دی چې حرف دا د دو فعلونو په منځ کې ربط ورکوي. د ربط دریم صورت دا دی چې حرف دا د اسم او د فعل په منځ کې ربط ورکوي. او څلورم صورت د ربط دا دی چې حرف دا د دو جملو په منځ کې ربط ورکوي. نو فرمایي: وللحرف فی کلام العرب فوائد، چې د عربی په کلام کې د حرف ډیرې فائدې دي. کالربط بین الاسمین، مثلا د دو اسمونو په منځ کې ربط پیدا کول، د دو اسمونو په منځ کې تعلق پیدا کول. نحو زید فی الدار، زید دا په کور کې دی. نو د زید په کور کې کېدل دا فایده دا لفظی فی ورکړی ده، حرف دا پیدا ورکړی ده چې زید دا په کور کې دی. نو اوس که بالفرض مونږه ته دې جملې نه د فی دا لفظ دا لرې کو، نو بیا به جمله داسې شي: زید الدارو، زید کور دی، زید کور دی. نو دا جمله دا بالکل غلطه ده، ځکه چې زید خو کور نه دی بلکې زید په کور کې دی. او یا یو کس که دا جمله وای: زید الدارو، زید الدارو،
نو کم مخاطب دی نو هغې ته د جملې کم مطلب دی نو هغه نه واضح کیږي. نو چې کله مونږ فی راوست نو دی د زید او دار چې کم دواړه اسمونه دي نو ته دې په منځ کې ربط پیدا کو، تعلق پیدا کو، او کم د جملې مطلب دی هغه هم واضح شو چې زید دا په دې وخت کې په کور کې موجود دی. د ربط دویم صورت دا دی اویل فعلین چې حرف دا د دوو فعلونو په منځ کې ربط او تعلق پیدا کوي. او د دې مثال دی اریدو ان تضربا، زه غواړم ان تضربا چې ته وال وکې. نو دلته دوه فعلونه دي، یو فعل دی اریدو او بل فعل دی تضربا. نو ته دې دواړو په منځ کې ربط او تعلق دا ان پیدا کړی دی. دلته مقصود دا دی چې تضربا دا مونږه مفعول به جوړ کو د اریدو دپاره او دا فایده ان حرف ورکړي ده. کچری ته دې د منځ نه مونږه د ان لري کو نو بیا مطلب دا شي زه غواړم توال کې، زه غواړم توال کې. نو دا د مقصود بالکل خلاف ده. نو ځکه چې مونږه تضربه دا مفعول به جوړو نو دا مونږ د ان په واسطې سره جوړ کو. نو اوس مطلب دا شو چې زه غواړم چې ته وال وکې. د ربط دریم صورت دا دی چې حرف د اسم او د فعل په منځ کې تعلق پیدا کی. نو فرمایي او اسم و فعل، د حرف دا یا ربط پیدا کوي د اسم او د فعل په منځ کې. او ته دې مثال لی که ضربتو بالخشبه، ضربتو دا فعل لی او خشبه دا اسم دی. نو ته دې دواړو په منځ کې ربط او تعلق دا با پیدا کړی دی. نو مطلب دا شو چې ما د لرګي په ذریعې سره وال وکړل، یعنی ما چې کم کس وهو نو ما په لرګي باندې ووهو. که بالفرض مونږه ته دې نه با لرې کو نو بیا به مطلب دا شي ضربت الخشبه چې ما لرګي ووهو. نو دا جمله دا بالکل غلطه ده او د مقصود خلاف ده، ځکه چې زموږ مقصود دا دی چې ما د لرګي په ذریعه باندې وال وکړل، یعنی زما د والو د آله دا لرګي وه او دا لرګي او دا فایده دا با حرف ورکړی ده. نو په دې مثال کې حرف اسم او فعل په منځ کې تعلق پیدا کړی دی. څلورم صورت د ربط مصنف دا ذکر کوي اویل جملتین چې دا حرف دا د دوو جملو په منځ کې ربط او تعلق پیدا کوي. او ته دې مثال دی ان جاءنی زید اکرمته. نو دلته یو جمله ده ان جاءنی زیدون، دا یو جمله ده، او بل جمله ده اکرمته. نو ته دې دواړو په منځ کې ربط او تعلق دا ان پیدا کړی دی. او اوس ته دې مطلب دا دی کچری زما خواله زید راغی نو زه به د زید اکرام وکم او د زید عزت به وکم. نو ان دا پیدا ورکړي ده چې د زید اکرام کول، د زید خدمت او د هغې عزت کول دای معلق کړی دی د زید پراتلو باندې، یعنی چې کله زید راغی نو زه به د هغې عزت وکم او د هغې قدر به وکم. اوس مونږه ته دې جملې نه ان دا لرې کوو نو ته دې جملې کوم مطلب دی نو هغه به د مقصود بالکل خلاف شي. بیا به مطلب دا شي چې جاءنی زید اکرمته، چې زما خواله زید راغلی و او ما د هغې اکرام کړی و په تیره شوي زمانه کې. حالانکه مقصود دا دی چې کچری زید راغی نو زه به اکرام وکم او دا فایده دا ان ورکړې ده. نو دا د ربط سلور صورتونه مصنف رحمه الله دا ذکر کړل. او بیا فرمای وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالی، چې تدین علاوه د ربط نه علاوه د حرف نوري هم ډېرې فائدې دي التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالی. او کم دریم قسم مونږ په دې کتاب کې ذکر کوو نو ان شاء الله تعالی الته به مونږه دغه فواید دا به ذکر کوو. او مخکې هم د کتاب په شروع کې مصنف ویلو چې زما په دې کتاب کې یو مقدمه ده او درې پکې قسمونه دي. لومبی قسم دا د اسم په باره کې دی، دویم قسم دا د فعل په باره کې دی، او دریم قسم دا د حرف په باره کې دی. نو الته به صاحب کتاب بیا د حرف نور فواید دا ذکر کوي. ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا. په دې عبارت کې مصنف د حرف وجه تسمیه ذکر کوي چې حرف ته حرف ولی وي.
نو فرمایي چې حرف ته حرف ځکه وایي چې دا په کلام کې یو حرف طرف ته واقع کیږي او د حرف مطلب دی طرف. د حرف معنی دا طرف، لکه عرب وی جلستو حرف الوادی ای جلستو طرف الوادی چې زه د وادی یو کناري طرف ته کیناستم. نو مصنف فرمایي چې حرف ته حرف ځکه وی چې دا د کلام یو طرف او یو کناري ته واقع کیږي. بیا په دې باندې اعتراض کیږي چې تا خو دا خبره وکړه چې حرف دا په کلام کې یو طرف ته واقع کیږي، حالانکه زه به تاسو ته داسې ډېر مثالونه دروخم او تا په خپله هم ذکر کړي دي چې حرف دا د کلام په طرف کې نه دی واقع شوی بلکې د کلام په منځ کې واقع شوی دی. مثلا زید فی الدار، دلته فی د زید او د دار په منځ کې واقع دی. دغه شانتي اريد ان تضرب، دلته هم ان حرف د اريد او د تضرب فعل په منځ کې واقع شوی دی. او دریم مثال ضربت بالخشبه، دلته هم با د ضربت او د خشبه په منځ کې واقع شوی دی. نو ته څنګه خبره کې چې حرف دا په کلام کې طرف ته واقع کیږي؟ نو مصنف داغه جواب ورکوي اذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الی، چې د طرف نه مراد زما دا نه دی چې دا په کلام کې یو سیټ ته طرف ته وي، بلکې د حرف او د طرف نه مراد دا دی چې حرف دا په کلام کې مقصود بذات نه وي، څنګه چې مسند الی او مسند به دا مقصود وي. ځکه چې کلام کې کوم مقصودی څیزونه وي نو هغه دوه څیزونه دي، یو مسند الی او بل مسند به. او حرف دا نه مسند الی واقع کیږي او نه مسند به واقع کیږي. او مخکې دا خبره مونږ کړې وه چې اسم دا مسند الی واقع کیږي، مسند به واقع کیږي، او فعل مسند به واقع کیږي لیکن مسند الی نه واقع کیږي. او حرف نه مسند الی واقع کیږي او نه مسند به واقع کیږي. نو مصنف ته دې سوال جواب دا ورکو چې د طرف نه او د حرف نه زمونږ مراد دا دی چې حرف دا په کلام کې مقصود بذات نه وي، یعنی دا په کلام کې مسند الی او مسند به دا نه واقع کیږي. دلته یو سوال پیدا کیږي چې تاسو خدا خبره وکړه چې فعل دا صرف مسند به واقع کیږي، مسند الی نه واقع کیږي، او دغه شانته حرف دا نه مسند الی واقع کیږي او نه مسند به واقع کیږي. حالانکه زه به تا ته داسې مثالونه وښیم چې په هغې مثالونو کې فعل هم مسند الی واقع شوی دی او حرف هم مسند الی واقع شوی دی. مثلا مونږ وایو ضربا فعلون، ضربا فعل دی، نو دلته ضربا دا مسند الی ده او دا فعل دا مسند دی، او ته دا خبره کې چې فعل دا مسند الی نه واقع کیږي. نو ته دې جواب دا دی چې په دې مثال کې چې ضربا فعلون دا ضربا مسند الی دی، لیکن په دې مثال کې دا ضربا دا فعل نه دی بلکې دا د هغې ضربا کوم چې مونږ په ګردان کې وایو د فعل ماضي لومبۍ صیغه ده ضربا ضربا ضربو، د هغې ضربا دپاره علم دی، د هغې نوم دی. نو چې کله علم شو نو علم اسم دی او اسم دا مسند الی واقع کیږي. او په علم کېدو باندې مونږ سره دلیل دا دی چې مونږ ته دې ضربا ترجمه نه کوو، او کم علم وي د هغې ترجمه نه کیږي. مثلا مونږ داسې وایو چې عبدالله قائمون، عبدالله ولاړ دی، نو مونږ داسې نه وایو چې د الله بنده ولاړ دی، ځکه چې عبدالله دا د دغې د خپل مدلول او د خپل مسما دپاره علم دی. نو ضربه فعلون کې دا ضربه د هغې ضربه دپاره کوم چې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې دی د هغې دپاره علم دی، او مونږ دا خبره کوو چې ضربه دا فعل دی. لہذا دلته دا اعتراض نه کیږي ځکه چې دا ضربه دا مسند الی دی لیکن دا اسم دی. دغه شانتي چې مونږ دا وایو من حرف، من حرف دی، نو اگر چې دلته دا من
دا مسند الی واقع شوی دی لیکن دا اوس حرف نه دی بلکې کم من حرف دی نو دا هغې حرف د پاره دا علم ګرځېدلی دی او په هغې باندې دلیل دا دی چې مونږ ته دې من ترجمه نه کوو بلکې مونږ دغه من دا لفظ ذکر کوو چې من دا لفظ دا حرف دی لہذا چې کله دا علم شو نو دا اسم دی او اسم دا مسند الی دا واقع کیږي اوس راځو مونږ تدی عبارت حل او پدې کې کم نحوی فواید دي نو ان شاء الله تعالی دغه فواید دا به مونږ ذکر کوو مصنف فرمای وللحرف في كلام العرب فوائد للحرف دا جار مجرور دا خبر مقدم دے او فی کلام العرب فوائد فی کلام العربی مضاف مضاف الیہ دا مجرور دے دا فی جار دا پارا او جار مجرور دا بیا متعلق دے پا ثابتون پوری نو دا صفت مقدم جوڑیگی دا فوائد موصوف مؤخر دا پارا بیا موصوف صفت دا مبتدائی مؤخر دے دا للحرف خبری مقدم دا پارا نو تدینا جملہ اسمیہ جوڑا شوا کربتی بین الاسمینی دا اسمینی په شروع کې چې کما حمزه ده دا حمزه وصلی ده نو دا به د کلام په منځ کې دا غورځېږي او اسمینی دا تثنیه ده د اسم او چونکې دا په حالت جری کې دا ځکه چې د بین د پاره مضاف الیه واقع شوی دی او د تثنیه حالت نسبی او حالت جری دا په یا ما قبل فتحې سره وي کربتی بین الاسمین نحو زید فی الدار زید دا مبتدا دا مرفوع دا پو ضمه سره او فی الدار دا جار مجرور دا ولا خبر دے او الفعلین نحو اريد ان تضرب اريد دا فعل بفاعل لے اريد فعل لے او انا ضمیر مستتر پدې کې فاعل لے او دا خبره مونږه یاد ساتو چې د فعل مضارع درې صيغې داسې دي چې په هغې کې ضمیر د همیشه دپاره پټ وي او بیا که چېرې دغه صيغې معلوم وي نو دا ضمیر به ولا فاعل وي او که چېرې د مجهول صيغې وي نو بیا به ولا دغه ضمیر نایب فاعل وي او هغه درې صيغې دا دي واحد مذکر مخاطب واحد متکلم او جمع متکلم خو که دا درې صيغې د مضارع وي او که د امر وي او که د نهي وي نو اریدو دا فعل او انا ضمیر ولا فاعل او ان تضرب دا ولا مفعول به دی او اسم و فعل دا فعل عطف دی پو اسمین باندې که ضربت بالخشبه ضربت دا فعل بفاعل لی ضربت فعل لی او دا تا ضمیر دا ولا فاعل لی او بالخشبه دا متعلق دی پو ضربت پوری او الجملتین نحو ان جاءنی زید اکرمته ان جاءنی زید دا جمله دا شرط دی او اکرمته دا جمله ولا جزا ده بیا ان حرف شرط ده جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا ولا مفعول به ده او زید دا ولا فاعل مؤخر ده نو دا شرط شو او اکرمت فعل بفاعل او دا ها ضمیر دا ولا مفعول به ده نو دا بیا جزا شو دلته به مونږه دا خبره میاد ساتو دا اول فعلین کی دا فعلین لفظ او دغه شانتی او اسم و فعل کی دا اسم و فعل دا لفظ او اول جملتین کی دا جملتین لفظ دا دریوانا الفاظ دا عطف دی پو اسمین باندې نو څنګه چې اسمین دا مجرور دی د بین د مضاف الیه د وجینا نو دغه شانتی الفعلین اسم و فعل او دا اول جملتین دا هم مجرور دی نحو إن جاءني زيد أكرمته وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث القسم الثالث دا موصوف أو صفت دي إن شاء الله تعالى دلتا بدا مونږه خبره ذکر کو چې دلتا کم کاتب دی دا غینا غلطی شوی دا وغه دا چې ان شاء کی دا ان دا د شاء انا ځان لیکل کیږي لیکن دلتا دا ان دای دو شاء سره یو ځای کړی دی نو تدې سره معنا دا غلطي کې ځکه چې انشاء معنا دا پیدا کول نو دی وجه نه چې کله مونږه ان شاء الله تعالی لیکو نو دا ان به مونږه د شاءنا ځان لیکو ان شاء الله تعالی ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا ويسمى حرفا دا يسمى دا فعل مضارع مجهول دا واحد مذکر غائب صيغه ده پدې کې هو ضمیر مستتر دا ولا نائب فاعل له او دا حرفا دا ولا مفعول به دی او لوقوعه دا تدې پورې متعلق دی
لوقوعه فی الکلام حرفا، دا حرفا دا منصوب دی ځکه چې دا حال دی په وقوعه کې دا کم ها ضمیر دی او حال دا منصوب وي. ای طرفا، او دا طرفا دا تفسیر دی دو حرفا د پاره. اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الی، دا اذ دا تعلیلیه ده، دا اذ دا د وجه بیانولو د پاره دلته راغلی دی، نو دی اذ ته اذ تعلیلیه وی. او لیس دا هم فعل ناقص دی، دا اسم مرفوع غواړي او خبر منصوب غواړي، نو لیس کې هو ضمیر مستتر دی، هغه حرف ته راجع دی، دا د لیس د پاره اسم دی. او دا مقصودا بالذات، بالذات دا جار مجرور متعلق دی په مقصودا پوری، او دا بیا خبر دی د لیس د پاره، چونکه د لیس خبر منصوب نو دی وجه نه دا مقصودا دا منصوب دی. مثل المسند والمسند الی، مثل مضاف دی، المسند دا ولا مضاف الی دا معطوف علی دی، او المسند الی دا معطوف دی، بیا معطوف علی معطوف دا مضاف الی دی، د مثل مضاف د پاره، بیا مضاف الی دا خبر دی دو هو مبتدای محذوف د پاره. یو ځل مونږ بیا د عبارت ذکر کو. وللحرف فی کلام العرب فوائد، د حرف په عربی کلام کې د عربی په ژبه کې ډېرې فائدې دي. کربط بین الاسمین، مثلا د دو اسمونو په منځ کې ربط ورکول، تدې مثال دی زید فی الدار، یا د دو فعلونو په منځ کې ربط ورکول، تدې مثال دی اريد ان تضرب، یا د اسم او د فعل په منځ کې ربط ورکول لکه ضربت بالخشب، یا د دو جملو په منځ کې ربط ورکول لکه ان جاءني زید اکرمته، وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى. او د حرف نور فائدې دا به ان شاء الله تعالی ته په دریم قسم کې وپیژنې. ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا اي طرفا، او حرف ته حرف د ځکه ویل کېږي چې دی په کلام کې یو طرف ته واقع کېږي، او د طرف مطلب دا دی اذ لیس مقصودا بالذات، چې حرف دا په کلام کې مقصود بالذات نه وي، څنګه چې مسند او مسند الی دا مقصود بالذات وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.